बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नूर इस्लाम की हरकले नननी प्रोग्राम मौजू मुंगा इखदा چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا به مونږ څنګه ادا کوو، په دغه نعمتونو به مونږ څنګه دلته کې عمل کو، څنګه به ژوند تیرو او الله تعالی چې مونږ ته کوم نعمتونه راکړي د دې استعمال به څنګه کوو. په دې به مونږ نن خبرې اترې کوو. تاسو هم که په دې اړه باندې څه سوالونه تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شي. پروګرام کې به مونږ سره مفتي عبدالغفار قادري صاحب موجود دي، هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم، څنګه طبیعت هم ښه دی؟ الحمدلله. د پروګرام په دې برخه کې مونږ سره د نعتخوان برخه هم شته، کوم کې چې مونږ تاسو ته ښکلي نعتونه چې کوم دی هغه وړاندې کوو. د نعتونو لپاره مونږ سره پروګرام کې موجود دی عدنان خان. عدنان تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایم. مفتي صاحب نن چې زمونږ کوم پروګرام ټاپک ایښودی دی د الله تعالی د نعمتونو چې کوم مونږ شکریا ادا کوو او په دې باندې به څنګه عمل کوو، څنګه به استعمالو، زمونږ په ژوند باندې به څنګه اثر پرېوځي، په دې باندې به خبرې اترې کوو. خو که مونږ د دې سوال نه سټارټ والو چې د الله تعالی دا نعمتونه د کوم ټایم نه شروع کیږي په انسان باندې، د کوم ټایم نه ابتدا کیږي چې الله تعالی نعمتونه په دغه انسان شروع شي او بیا رو 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 چې کوم دی هغه زیاتیږي، بیا د هغې استعمال په اړه باندې که دا راته لږ ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن د ټاپک خودو مقصد هم دغه دی چې زموږ قدردان وروڼه خویندې، زموږ مشران کشران د الله جل شانو نعمتونه وپېژني او هغې یاد کړي او بیا د هغې قدر یې زده کړي چې خدای پاک موږ باندې څومره احسان کړی دی، څومره نعمتونه الله جل شانو راکړي دي. او قرآن پاک کې الله جل شانو موږ ته انسانانو ته او خپل مخلوقاتو ته فرمایي چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، چې ای زما بندګانو که چېرې تاسو د الله جل شانو نعمتونه شمارل غواړئ نو تاسو د هغې شمېر نشئ کولی. صحیح. د الله جل شانو دومره ډېر نعمتونه دي، بیا هم موږ له پکار دي چې په خپل ژوند باندې نظر واچو چې ما له خدای پاک کوم انعام را کړی دی، ما له کوم احسان کړی دی، ما باندې ما له خدای پاک کوم نعمت را کړی دی. چې کله انسان نعمت باندې پوه شي نو بیا د هغې قدر هم کولی شي او د هغې چې کوم استعمال هغه طریقه ده په هغې باندې هم ځان پوهولی شي، بیا پې عمل کولی شي. نو چې کله د انسان دنیا ته راځي نو دنیا کې د الله جل نعمتونو په هغه باندې شروع شي. میډیکل ساینس دا وایي چې کله ماشوم مور په ګېډه کې وي نو د هغې د مور د ګېډې نه خدای پاک د هغې انسان دپاره رزق او انتظام برابر کړی دی. چې کله یو انسان مور په ګېډه کې وي نو هلته نه الله جل شانه احسانات هغه سره شروع شي، هلته نه الله جل شانه هغې باندې خپل نعمتونه راوري. او چې کله بیا مور په ګېډه کې وي نو هلته کې خو د رزق یوه لار هغې دپاره برابر شوي، خو چې کله دنیا ته راشي نو الله جل شانه د رزق ډېرې لارې ورته کولو کړي، خپل ډېر نعمتونه ورله ورکړي. د مور نه هم ورته رزق ملاویږي او د دنیا نور ذرایعو نه هم ورته رزق ملاویږي. نو د انسان د الله جل شانو نعمتونو استعمال او نعمتونو هغه خپل ځان باندې ابتدا د مور د ګېډې نه شروع کوي. او چې کله بیا دنیا ته راشي نو بیا دغه نعمتونه دنیا په منډه توړه کې، دنیا په غمونو کې هغه انسان نه هیر شي او کوم نعمتونو ته حاصل وي هغې طرف ته سوچ نه ورځي. خو که بعضې نعمتونه دلته فورا دغه وخت کې حاصل نه دي نو هغې پسې دی خفوي. نو نن د پروګرام هغه غرض هم دغه دی چې موږ د الله جل شانو نعمتونه زده کړو. نو ټول نه لوی نعمت په موږ تاسو باندې د الله جل شانو دا دی چې موږ تاسو انسان پیدا کړي. صحیح. الله جل شانو قادر ذات دی، هغه موږ بل څه مخلوق هم پیدا کولی شوی. هغه ذات ډېر لوی کرم دی چې موږ انسانان پیدا کړي او انسان دا ټکی چې دی علما کرام فرمایي چې دا د انس نه جوړ دی. انس ویلی شي مینه محبت ته. نو د انسان په فطرت کې د بل انسان سره د بل مخلوق سره مینه محبت پراته ده. نو الله جل شانو چې موږ انسان پیدا کړي موږ په خپل ځان کې د الله جل شانو دغه نعمتونو احسان په دې طریقه باندې ادا کوو چې د بل مخلوق سره به مینه کوو، د بل انسان سره به مینه کوو. که یو انسان ظاهري طور باندې شکل او صورت ښه نه دی نو هغه زما په سترګو کې ښه نه دی، د هغې د مور او پلار په سترګو کې به خپل بچی به هغې ته ډېر زیات ښایسته ښکاري. که یو رنګ روغن ظاهري هیئت ما ته ښه نه ښکاري دا زما د سترګو نقصان دی. هغه انسان په خپل معاشره کې په خپل کلي کې خپل مور پلار دپاره به هغه یو ډېر قیمتي انسان وي. نو انسان د انس نه جوړ دی. نو اسلام موږ ته دې خبرې سبق راکوي چې د بل انسان سره مینه محبت کې. الله جل شانه قرآن پاک ارشاد فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما هر یو انسان ډېر ښایسته طریقې سره پیدا کړی دی. هر انسان ښایسته دی، هر انسان خدای پاک ډېر ښه صورت باندې پیدا کړی دی. نو ټول ناول به موږ د انسانیت سره مینه محبت کوو، خپل عقیده، خپل وطن، خپل کلیوال، خپل ولی دا خو یو طرف ته دې نظر باندې به ګور شي دا هم د الله جل شانو مخلوق دی، دا هم الله جل شانو پیدا کړی دی. هغه عقیده او نظریه او کلی وطن خپل ولی دا خو هسې هم د مینې یو وجوهات دي،
خو صرف دا وجه هم د مینې محبت دپاره د هغه د قدر په کافي ده چې دا انسان دی. صحیح. نو چې کله انسان جوړ شي نو یاد ساته بیا د حقیقت کې د الله جل شانه کامل بنده جوړیږي. الله جل شانه موږ تاسو انسان پیدا کړیو، خو چې انسان جوړیږو نو موږ به تاسو بعد الله جل شانه په نعمتونو په قدر باندې به جوړیږو. صحیح. خدای پاک انسان پیدا کړیو، خدا زموږ ذمہ واري چې موږ ځان اوس انسان جوړ کو. د انسانیت چې کوم تقاضې دي اسلام موږ دپاره کوم قانون بیان کړی دی هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو نو هله به موږ نه بیا انسان جوړیږي. صحیح. نو انسان جوړېدل د هر انسان په اختیار کې دي. که یو کور، یو وطن، یو کلی، یو رنګ روغن باندې د انسان پیدایش دی دا دغه د اختیار کې نه دی، هغه د اختیار نه بهر خبره ده. هغه د خدای پاک په خوښه باندې دغه خاندان کې، په دغه قبیله کې، په دغه وطن کې، په دغه رنګ روغن کې پیدا شو. خو هغې نه وروستو خپل اخلاق ښایسته کول، خپل کردار ښایسته کول، خپل اصلاح کول دا د انسان په اختیار کې شته. صحیح. نو هر انسان به دغه سوچ کوي چې ما باندې خدای پاک څومره انعامات کړي دي، د هغه انعامات به زه شکریه څنګه ادا کوم. ټول نه لوی احسان په موږ تاسو باندې خدای پاک دا چې موږ انسانان پیدا یو. نو انسانیت به خپل ځان کې راولو نو بیا به موږ د الله جل شانه دغه نعمت شکریه ادا کوو. او چې کله شکریه ادا کوو نو دا هغه نعمت به موږ کې الله جل شانه نور هم سوا کوي. او څوک چې د خپل ځان نه انسانیت وباسي، د بل انسان سره مینه محبت نه کړي، د هغې جان او مال ته نقصان رسوي، نو دا د اسلام نه هم خلاف خبره ده، انسانیت نه هم خلاف خبره ده. نو دغه شان د انسان بیا د خلکو په نسبت باندې هم ښه انسان نه وي، د الله او د الله د رسول په نسبت باندې هم ښه انسان نه وي. نو موږ باندې ټول نو لوی احسان د الله جل شانه اولنی دا دی چې موږ خدای پاک انسان پیدا کړو. هغې نه وروسته چې بیا د الله جل شانه نعمتونو ته وګورو نو موږ باندې خدای پاک لوی کرم بیا ادا کړی دی چې موږ الله جل شانه واحد لا شریک منونکي یو. صحیح. الحمدلله الله جل شانه ته موږ رب وایو، هغه زموږ خالق دی، هغه زموږ مالک دی، هغه ته موږ سر ټیټو، هغې ته موږ عبادت کوو. دا موږ باندې خدای پاک بیا لوی احسان کړی دی چې چا دغه ټول جهان او دا ټول مخلوقات پیدا کړي موږ هغې ته سر ټیټو. موږ د مخلوق ته سر نه ټیټو، مخلوق ته موږ عبادت نه کوو، موږ صرف او صرف د الله جل شانه عبادت کوو. الله جل شانه قرآن پاک کې خپل دغه احسان ذکر کړی دی. الله کریم ارشاد فرمایي چې بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله جل شانه په تاسو باندې احسان کړی دی اے مؤمنانو چې د ایمان هدایت تاسو ته کړی دی. صحیح. تاسو مؤمنان دا د خدای پاک تاسو باندې احسان دی. نو د الله جل شانه بیا بل احسان دا دی چې موږ رب ذوالجلال واحد لا شریک منو، په دې انعام باندې په دغه نعمت باندې د الله جل شانه شکریه ادا کړو چې الحمدلله موږ خدای پاک واحد لا شریک منونکي یو. هغې نه وروسته بیا چې نبي علیه صلات وسلام مبارک امتیان یو، دا الله جل شانه موږ باندې یو لوی احسان بل دی. صحیح. ځکه چې دغه امت کې پیدا کېدل دا د الله جل شانه باندې احسان دی. نبی علیه صلات وسلام مبارک دغه امت ته راتلل دا په دغه امت باندې احسان دی. الله کریم په قرآن مجید کې ارشاد فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. صحیح. الله جل شانه مؤمنانو باندې احسان وکړو چې خپل نبی دوی ته راولېږلو. نو الحمدلله موږ د الله جل شانه دا احسان منو او په دې باندې شکریا ادا کوو، په دې باندې د زړه نه د الله جل شانه حمد وایو چې موږ یې د نبي علیه صلات وسلام په امت کې پیدا کړو. صحیح. نو چې کله موږ د الله جل شانه دغه احسانات منو نو د دغه نعمت قدر به زموږ په زړه کې وي. صحیح. نو موږ خو پیدا شوي مؤمنان یو، مسلمانان یو، خو ورسره موږ خپل زړه کې به هم دغه قدر او دغه احساس به زړه کې لرو چې موږ خدای پاک موږ باندې دا احسان کړی دی. موږ صحابه کرام په شانته بل مذهب نه وروسته بیا اسلام نه دی قبول کړی. موږ باندې خدای پاک دا کرم کړی، موږ کمزور خلک یو، که چېرې بل مذهب کې پیدا وی کېدای شي زموږ اسلام ته هدایت موږ خپل عمل باندې به ډېر ګران و. صحیح. نو دا د الله جل شانه احسان دی موږ باندې چې موږ مسلمانان پیدا کړیو. نو د الله جل شانه دغه احسان ومنو او په دغه نعمت باندې شکریا سهار او ماښام ادا کړو. صحیح. او دغه نعمت دغه قدر مو کو چې دا نعمت موږ نه زایل نه شي، چې داسې یو قول فعل موږ نه صادر نه شي، داسې یو کار موږ نه ونه شي چې هغه د ایمان نه خلاف وي، هغه د اسلام نه خلاف وي. عرف په اعتبار سره د کلي وطن په اعتبار سره خو موږ مسلمانان یو، موږ مؤمنان یو، خو موږ کوشش دا پکار چې موږ هغه حقیقي مؤمنان هم جوړ شو. چې کوم د مؤمن هغه صفات دي مؤمن په باره کې نبی علیه صلات وسلام بابا فرمایي مسلمان تعریف دی مبارک دا کړی دی مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې او لاس نه نور مسلمانان په امن کې وي. صحیح. صحابه کرامو تپوس قربان دا مسلمان څه ته ویلی شي، مسلمان تعریف څه دی؟ دوی بابا فرمایي من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې او لاس نه نور انسانان نور مسلمانان هغه په امن کې وي، چې د خپل ژبې باندې هم بل ته نقصان نه رسوي، بل انسان ته بل مخلوق ته، او خپل لاس باندې هم بل انسان ته بل مسلمان ته بل مخلوق ته نقصان نه رسوي. صحیح. نو موږ الحمدلله پیدایشي مسلمانان یو، خو اوس به حقیقي مسلمان جوړو په خپل خوارۍ، په خپل محنت، په خپل کوشش باندې. صحیح.
نو زموږ د پروګرام غرض هم دغه دی دغه ټاپک یې ښودو چې مونږ د ایمان او د اسلام هغه کوالټیز دغه صفات دغه چې کوم طریقه کار دی هغه زده کړو او چې کوم دی کې مونږ نه کمې زیاتې کېږي هغه خپل ځان نه وباسو. صحیح. نو الله به مونږ بیا د الله او د الله رسول په نسبت باندې صحیح مؤمنان جوړېږو. صحیح. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه دین کې چې مونږ پیدا شوي دا خدای پاک یو لوی احسان دی او بیا الله جل شانه مونږ ته چې کوم دین راکړی دین اسلام دا په مونږ باندې رب ذوالجلال یو لوی احسان دی. الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا چې نن ورځ باندې ما تاسو ته ستاسو دغه دین چې دی هغه مکمل کو دغه دین اسلام یو مکمل دین دی او تاسو باندې ما خپل نعمت پوره کو او تاسو دپاره ما چې دغه دین اسلام چې دا خوښ کړی دی. نو دغه اسلام موږ دپاره الله یو جامع دین ګرځولی دی. په دې کې د انسان هر یو عمل هغه دین او عبادت ګرځېدی شي چې کله دی د مخلوق د خیر ښېګړې دپاره لګیا دی خلکو ته فایدې رسول دپاره لګیا دی که دی اوده دی دی خوب کوي نو دغه خوب هم چې دی په دې نیت باندې کوي چې زه به سهار پاسم مونځ به کوم خپل روزګار له به زما بچو دپاره به رزق ګټم او خلکو ته به خیر رسوم خپل قول فعل باندې د خپل روزګار باندې خپل کاروبار باندې نو د دا خوب هم په دغه نیت باندې عبادت دی. صحیح. د ټول ورځ دفتر کې ناسته په دکان کې ناسته کاروبار کې په خپل نوکرۍ کې چې هغه حلال طریقه باندې وي جایز طریقه باندې وي هغه 8 غنټې ډیوټي هم د دپاره 8 غنټې عبادت دی. صحیح. نو زموږ دین دومره ښایسته دین دی چې په دې کې د الله جل شانه موږ او ستاسو دپاره 24 غنټې دغه عمل چې دا عبادت ګرځولی دی. دې کې عبادت یو جماعت سره تړلی نه دی بلکې دغه اسلام یو مکمل دین دی. هر یو کار پکې عبادت ګرځي که انسان خبرې طریقې هغه خبرې تر هم عبادت ګرځي که په مخ باندې مسکا راولي او بل مسلمان سره کلو تندي سره ملاوي نو دا عمل هم عبادت ګرځي. نو د انسان مسلسل دا عمل چې دی دا دین مکمل دین دی د دین نه یو خبر هم بهر نه ده چې هغه مکمل دین باندې انسان عمل کی هر یو خبره د خیر ښېګړې وي د بل انسان د ګټې وي د مخلوق د ګټې وي نو دغه انسان هر یو خبر هغه دین ګرځي هر یو عمل چې دغه عبادت ګرځي. صحیح. مفتی صاحب په الله تعالی چې انسان ته کوم نعمتونه ورکړي دي په هغې خو به مونږ تفصیلي خبرې کوو یو باندې بیا هم مشکل دی چې په دې پروګرام کې هغه نعمتونه مونږ ذکر وکړو خو اسلام مونږ ته څه وایي چې د دغه نعمتونو استعمال په اړه باندې شریعت مونږ ته څه حکم راکوي چې دا نعمتونه مونږ څنګه استعمال کړو؟ جی الله جل شانه چې کوم نعمتونه موږ له راکړي دي هغې دپاره بیا یو پوره طریقه کار هم بیان کړی دی. جی کوم یو نعمت الله جل شانه راکړی دی د هغې دپاره اسلام موږ ته هدایت هم راکړی دی چې دغه نعمت به دغې طریقې باندې به استعمالوي. لکه یو عام نعمت دی موږ تاسو اوبو استعمالو اوبو استعمال دا یو نعمت د الله جل شانه قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي چې وجعلنا من الماء كل شيء حي ما د هر یو شیز چې دا د اوبو نه پیدا کړی دی هر یو ژوندی شیز ما د اوبو نه پیدا کړی دی. الله جل شانه هر یو شیز د اوبو نه پیدا کړی دی دا اوبو کې هر یو دا اوبو د هر یو شیز یو جز دی. ساینس هم دغه وایي چې دا اوبو چې دی په بوټو کې هم شته په ځناورو کې هم شته انسانانو کې هم شته د هر یو شي د بقا دپاره دغه اوبو ضرورت دی. نو دا اوبو د الله جل شانه یو لوی نعمت دی. نو دغه نعمت به څنګه استعمالو نن پروګرام کې په دې باندې هم یو طویل ډسکشن کوو چې موږ د الله جل شانه دغه لوی نعمت څومره غلط استعمال کوو. نو د الله جل شانه نعمت موږ له راکړی دی خو اسلام هغې په باره کې هدایت راکړي چې اودس کې به څه اوبه استعمالوي غسل به څنګه کې سکولو په وخت کې به څنګه کې د ټولو په باره کې اسلام هدایت کړي دي. انشاءالله نن پروګرام کې به دغې باندې به هم خبره کوو. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو دغه نعمتونه چې کله انسان ته میلاویږي تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې الله تعالی مونږ چې کوم د انسانان پیدا کړو اشرف المخلوقات پیدا کړو بیا په مسلمانانو کې پیدا کړو بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو که نن سبا مونږ وګورو خپل معاشره کې خلک چې کوم دی نو د مایوسۍ ښکار دي د مایوسۍ داسې ښکار دي چې مونږ د الله تعالی نعمتونه صرف چې کوم دی نو هغه دولت ګرځو د دنیا شهرت ګرځو د دنیا عیش و آرایش ګرځو بیا مونږ دغه سایډ ته خیال ولې نه رایي چې مونږ نن انسانان کله دولت را سره نو مونږ وایي چې مونږ سره خو څه هم نشته که دې طرف ته مونږ وګورو نو دغه خو مونږ ته الله تعالی ډېر زیات نعمتونه راکړي د انسان دغه فکر دې طرف ته ولې نه راځي؟ اصل کې د انسان دوه لوی لوی دشمنان دي. یو ته شیطان ویلی شي یو ته نفس ویلی شي. دا شیطان یو خارجي دشمن دی او دا نفس دا داخلي دشمن دی.
صحیح. نو دغه خارجي دشمن دا د زرګونو کالو تجربه کار دشمن دی، د ده د زرګونو کالو تجربه ده، لاکونو کالو تجربه ده. نو دې هغه انسان ته، هر انسان ته د هغه د طبیعت او هغه د خدشات مطابق وسوسې دله کې اچي. صحیح. او دا نفس هم انسان سره ملګری د شپه ورځ شیطان خو بیا هم ولا حول ولا قوة الا بالله او د ذکر سره تختی، خو دغه نفس خو انسان سره تړلی دی، خو په یو چیز باندې هم انسان نه رسو کېږي. صحیح. نو دغه دشمنان انسان په زړه کې هغه وسوسې اچوي چې کوم شیز نه دی ډېر یریږي. صحیح. او د هغې یره وجه دا وي چې دغه انسان هغې خبرو ته ځان تیار کړي نه وي. چې کله یو انسان د الله جل شانو سره خپل رابطه، خپل تعلق مضبوط کي، د الله جل شانو سره دغه تعلق مضبوط وي، نو چرې هم دغه انسان بیا شیطاني وسوسو کې هغه یریږي نه، د هغې د وجه نه د په زړه کې خوف او یره نه راځي. صحیح. چې کله د ده تعلق د رب ذوالجلال سره کمزوري شي، نو هله بیا د ده هغه زړه کې وسوسې چې هغه مضبوطې شي. چې کله مونږ د الله جل شانو سره خپل تعلق مضبوط کو، نو دغه خبرې بیا وروسته ځي. لکه مونږ ته زموږ مشهور شاعر رحمان بابا د هغې یو شعر دی، کیدای شي زه پکې غلط یم یا به ټیک یم، چې خدای در سره مل نه وي رحمانه، هزار لښکرې در سره وي یک تنهای. صحیح. نو مقصد دا چې کله دنیا دولت، دنیا فوج، دنیا هغه ساز و سامان در سره وي، خو خدای در سره مل نه وي، نو دغه انسان د دغه لښکرو، دغه سرو زرو، دغه دولت سره هم ناکامه دی. لکه فرعون چې هغه په سره د خپل لښکرو هغه په سمندر کې لاهو شو، او موسی علیه السلام مبارک سره لږ خلکو، فوج هم نو، دومره لښکر هم نه وي، خو هغې الله جل شانو هغې سین نه وباسلو. نو اصل چیز دا دی چې مونږ د رب ذوالجلال سره خپل تعلق مضبوط کړو. دا مونږ صرف یو پریکټس نه دی، دا یو ورزش نه دی چې مونږ صرف 5 وخته سره ټیټو او بیا راپاسو بیا کور ته راځو. دا د رب ذوالجلال سره هم کلامي ده، دا رب ذوالجلال سره خبرې دي. مونږ له پکار دی چې مونږ رب ذوالجلال سره تعلق مضبوط کړو. مونږ ته ځو نو دا صرف به طور عادت کوو، به طور عبادت نه کوو. صحیح. چې کله مونږ دنیا کې یو افسر لزو، نو هغې ته مخې ته ورتلو چې کوم طریقه کار دی، کوم قوانین دی، هغې مطابق ځان برابر کړو، بیا هغې له مخې له ورځو. د دفتر د نوکرۍ چې کوم طریقه کار وي. صحیح. ګرانو کتونکو، موږ به په دې پروګرام کې دغه خپل ډسکشن جاري ساتو چې الله تعالی د نعمتونو شکر به څنګه ادا کوو، او چې کوم نعمتونه الله تعالی راکړي دې استعمال موږ له څنګه پکار دی. دغه بحث به وړاندې وضو خوځي اوړېشان ته مې طرف ته. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن خبره کوو مونږه د الله تعالی نعمتونو حوالې سره، چې الله تعالی انسان ته څومره نعمتونه ورکړي دي او د الله تعالی په انسان باندې څومره احسانات دي. بیا انسان دغه نعمتونه څنګه استعمالوي، د دې باندې د الله تعالی شکر څنګه ادا کول پکار دي، په دې باندې موږ نن خبرې اترې کوو. مفتي صاحب، د بریک نه وړاندې په دې باندې خبره روانه وه چې مونږ الله تعالی دومره نعمتونه راکړي دي، او بیا انسان چې کوم دی نو په نن سبا وخت کې که مونږ د خپل معاشرې چاپېرچل کې وګورو، نو صرف دولت، عزت او د دنیا چې کوم دا حرس دی، صرف دا نعمتونه ګڼي. هغه خبر تاسو هغه ځای نه لږ جاري وساتئ. جی، موږ دا خبره کوله چې الله جل شانه دغه رضا، خدای پاک راضي کول، دا ټول نه لوی نعمت دی. جی. ظاهري مال او دولت داسې وخت تیر شوی دی په ماضي کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په زمانه کې چې کوم د اسلام مخالفین هغوی سره دولتونه ډېر وو. جی. او مسلمانان ظاهرا هغوی سره دنیوي دولتونه کم وو. دغه شان د هغې نه مخکې موسی علیه السلام مبارک په دور کې فرعون سره او د هغې چې کوم سردارانو، د هغې چې کوم خلکو، هغوی سره دولتونه ډېر وو. صحیح. او د هغې زمانې چې کوم الله جل شانه منونکي د موسی علیه السلام مبارک متبعین، د هغوی باندې ایمان وړونکي خلکو، خدای پاک منونکي خلکو، هغوی سره هغه شان دولت نه و. نو دا دولت چې دا د الله جل شانه د رضا معیار نه دی. صحیح. دا دولت د الله جل شانه یو انعام دی او ورسره امتحان دی. صحیح. چې چاله الله جل شانه دغه نعمت ورکو، نو نعمت هم ورکو، ورسره امتحان هم دی. امتحان په دې باندې اخلي چې دا دولت دې څنګه لګي، د مخکې دغه استعمال څنګه کوي. نو چې چاله الله جل شانه دولت فلحال نه دی ورکړی، نو دا نه ده چې دی به ټول عمر دغه شانتي وي. چې کله دی د الله جل شانه موجوده نعمتونه، ټول نه لوی نعمت زما په سوچ کې خدا دی چې یو انسان روغ صحت وي، روغ رمټ وي، د سر نه خپو پورې الله جل شانه ولا روغ بدن ورکړي وي، دا ډېر ټول نه لوی نعمت دی. صحیح. یو حدیث پاک هم دې طرف ته اشاره شوې ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک هغې کې دوکه کې پراته دي. جی. دغه نعمتونه ته حاصل دي خو په دوکه کې پراته دي. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو صحت دی او یو وزګارتیا ده. جی. چې انسان یو کار ته وزګار وي،
مور پلار خدمت ته وزګار وي، خپل روزګار ته وزګار وي، خپل بچو سره ناسې پاسې ته وزګار وي. نو دا نعمتونه ډېر خلکو ته حاصل دي، خو خلک هغې کې دوکه کې پراته دي. صحیح. خلک وي که مونږ سره مونږ باندې خدای پاک انعام نه دی کړی، مونږ له خدای پاک نعمتونه نه دي راکړي. نو د الله جل شانو نعمتونو مختلف شکلونه دي چې کله انسان خپل ځان باندې نظر واچي سر نه خپو پورې دغه انسان، بلکې هر انسان چې دی هغه د الله جل شانو په نعمتونو کې پټ دی، خو ده ورته خیال نه دی. الله جل شانو هر یو انسان بادشاه جوړ کړی دی. نن مونږ چې کوم نعمتونه استعمالو دا پخواني زمانه کې بادشاهانو استعمالولی شو. بالکل. دا یخې اوبو چې کله وړي موسم یخې اوبو، آیس کرمونه او دغه مختلف کولډ ډرینکس او مختلف شربتونه، دا پخوا به صرف بادشاهانو څکلی شو، عام خلکو تصور به هم نشو کولی. صحیح. چې کله ژمې رالو ګرمې اوبو او دغه سوپ او دغه ګرم خوراکونه، دا به هغه زمانه کې صرف بادشاهانو د هغې تصور کولی شو، عام سړي به د هغې تصور به هم نشو کولی. بادشاهانو به صرف دغه نعمتونه استعمالول، او نن هر یو انسان چې دغه نعمتونه استعمالي. خو د الله جل شانو شکریا څومره پکار دی، د هغې څومره قدر کول پکار دی، هغه نعمتونو قدر نشته دی. قرآن پاک چې شروع کیږي نو اول ټکې د قرآن پاک سورة فاتحه چې هغه الحمدلله رب العالمین دی. چې انسان چې شروع کوي د کتاب هدایت، د خیر ښېګړې د کتاب چې کله شروع کړي نو شروع به د الله جل شانو حمد نه به کوي، شکریا نه به کوي. صحیح. نو انسان د خپل ژوند کې ژبې باندې د الله جل شانو شکریا ډېر راوصل پکار دی. که مونږ ټول عمر هم د الله جل شانو په نعمتونو باندې شکریا ادا کړو، د الله جل شانو یو د سترګې نعمت شکریا نشو ادا کولی. د سترګه څومره لوی نعمت دی. نو چې کله انسان په ژوند کې د الله جل شانو نعمتونه شکریا ادا کوي، د هغې قدر د زړه نه کوي او د هغې شکریا ادا کوي، الله جل شانو هغه نعمت نه اخلي. صحیح. خو چې کله انسان بې قدري شروع کړي، د هغه نعمت شکریا نه ادا کوي، سترګې دې نه پټ کړي، نو بیا بعض اوقات الله جل شانو هغه انسان را بیدارولو دپاره، هغه انسان لږ شانتې ریښولو دپاره، لږ شانتې را بیدارولو دپاره تکلیف ورکړي چې دغه انسان لږ را بیداره شي. صحیح. نو د الله جل شانو نعمتونو زړه نه قدر کول پکار دی. صرف خولې باندې الحمدلله نه، بلکې زړه نه ویل پکار دی چې بارې تعالی زه خو دغه نعمت قابل نه یم، ما سره څه دي، دا ټول ستا انعام دی، دا احسان دی. صحیح. زه دومره نعمتونو قابل نه وم. انسان له عاجزي کول پکار دی، ځکه چې د انسان معراج او د انسان بلندي هغه عاجزي ده. صحیح. لوی چې دا د رب ذوالجلال نه پکار دی او هغې صفت دی د الله جل شانو سره ښایي. ځکه چې مونږ وایو چې الله اکبر، هر مونځ کې مونږ ډېر ځل باندې وایو الله اکبر. قرات چې صرف سورة فاتحه یو بل آیت وکړو، خو چې کله ټیټیږو الله اکبر وایو، چې کله سجدې ته ځو الله اکبر وایو، را پاسو الله اکبر وایو. دا بار بار را باندې رب ذوالجلال الله اکبر څه نه وایي. دې دپاره وایي چې د انسان په ذهن کې، د هغې په خیال کې، د هغې په سوچ کې دا خبره کینی چې زه اسم نه یم، رب ذوالجلال اکبر دی. صحیح. حدیث پاک کې دا سبق راغلی دی چې کله تاسو بره خیږئ نو تاسو الله اکبر وایه. لکه انسان په بره پوړی باندې خیږي، انسان په غر باندې خیږي، یا چېرته داسې ګاډۍ کې روان دی چې هغه یا جهاز کې خیږي چې هغه بره طرف ته روان دی، نو دغه وخت کې انسان الله اکبر ویل پکار دی چې بارې تعالی که زه بلندۍ طرف ته روان یم نو زه هر څومره بلند شوم، بارې تعالی ته ټول نه بلند دی، ته ټول نه لوی. او د انسان کار چې دغه عاجزي دی. چې کله بیا انسان ښکته رواني نو بیا ښکته تلو په وخت کې هغه ته سبق ورکړی شي، ته به سبحان الله وایه. سبحان الله به دې دپاره وایه چې بارې تعالی ځکه پستی طرف ته روان یم، ځکه ټیټوالې طرف ته روان یم، زه ښکته روان یم، نو بارې تعالی ته د دې نه پاک یې. صحیح. سبحان الله. بارې تعالی ته د ښکته تلو نه، د هغه پستی طرف ته تلو نه، ټیټې نه ته پاک یې، ته بلند یې، ته اکبر یې، ته لوی یې بارې تعالی. نو د انسان کار چې دغه عاجزي ده. چې کله انسان عاجزي شروع کړي نو دغه انسان خپله ډیوټي سر ته ورسوله، انکساري شروع کړه. رب ذوالجلال ته دغه عاجزي انکساري ډېره خوښه ده. چې کله انسان عاجزي انکساري شروع کوي نو حدیث پاک راځي چې څوک د الله د رضا دپاره عاجزي کوي، انکساري کوي، خدای پاک دغه انسان لویه مرتبه ورکوي. او دغه تکبر لوی، که هغه د مال دولت وي، که هغه د حسن وي، که هغه د خاندان وي، که هغه د عهدې وي، که هغه د دنیا د عزت وي، که هغه د دنیا کې د شهرت وي، نو دا هر قسمه لویش انسان کې پیدا شوه نو یاد ساتئ دا لویش دا د شیطان صفت دی. صحیح. قرآن پاک کې رب ذوالجلال د شیطان صفت ذکر کوي، ابا واستکبره، چې د انکار وکړو د سجدې نه او لوی وکړله. نو لوی صرف او صرف رب ذوالجلال سره ښایي، دا صرف رب ذوالجلال صفت دی. نو انسان کار چې دغه عاجزي ده او لوی چې دا شیطانی صفت دی. نو شیطان الله جل شانو بارګاه نه رټلی شوی دی، شړلی شوی دی. چې کوم انسان بیا لوی کوي
نو الله جل شانه مهلت ورکوي کو چې کله د حد نه اوړي حد کراس کی نو بیا ول الله جل شانه تکلیف ورکوي نو ځکه زمون کار چې دغه عاجزین کې ساری ده موږ وسر ټټو موږ عاجزین کې ساری کو نو رب ذوالجلال بیا عزت ورکون کې اوچت ور مرتبه ورکون کې ذات ده. صحیح. ګرانو کتونکو موږ په دې پروګرام کې دغه خپل ډسکشن جاری ساتو چې الله تعالی د نعمتونو شکر با څنګه ادا کوو او چې کوم نعمتونه الله تعالی راکړي دي استعمال موږ له څنګه پکار دی دغه بحث به وړاندې وضو خوځي وړې شان ته مې طرف ته. پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی خبره کوو مونږه نن د الله تعالی د نعمتونو باندې چې الله تعالی انسان ته څومره نعمتونه ورکړي په دې زموږ دغه بحث جاری دی. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه کوېشنز وي تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شئ. مفتي صاحب به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب څنګه مونږ ذکر وکړو چې دلته کې په دنیا کې الله تعالی انسان ته ډېر زیات نعمتونه ورکړي دي. د هغې نه پس که مونږ وګورو مال و دولت شهرت عزت په دې دنیا کې الله تعالی انسان ته ورکړي نو دغه انسان لا په دې دوران کې دغه نعمتونو استعمال څنګه پکار دی چې په دې دنیا کې هغه د الله تعالی دغه نعمتونه هم استعمال کړي او د الله تعالی رضا هم چې کوم دی نو هغه حاصله کړي. جی ټول نه اول خو چې کله الله جل شانه صحت دولت ورکړی دی جی روغ صورت ورکړی دی نو دی به کوشش شي چې دې سره مال نشته نو دی خپل لاس او خپل باندې بل انسان ته خیر ورسوي. صحیح. بل هر یو انسان څه نه څه کسب کوي. داسې به ډېر کم انسانان وي چې هغه په کور کې په ارام ناست وي هغې څه کسب نه کوي هغې منډه ترې نه وهي هغې څه ځان له روزګار یو لاره مخه نه برابر کړي نو کله چې انسان هر یو کسب کوي هر یو روزګار هر یو رزق لاره ځان ته نیولې ده نو په هغې کې دله پکار دی چې دې کې د خپل لاس او خپې نه خپل ژبې نه خپل کسب په ذریعه باندې یو ضرورتمند ته چې دی خیر رسولی شي نو دا به د خپل فیلډ سره ښېګړی. صحیح. د خپل کسب په ذریعه باندې د انسانیت سره به ښېګړی. لکه نن مونږ ډاکټران ګورو مونږ انجینران ګورو مونږ میډیا والا ګورو مونږ وکلا ګورو نو دغه هر یو فیلډ والا چې که تاجران دي نو دی سره داسې کسان هم راځي چې هغه ډېر ضرورتمند وي. جی د هغې د چې کوم د دې فیس وي د دې چې کوم خرچې دي هغه نشي برداشت کولی نو هر یو فیلډ والا پکار دی چې خپل فیلډ کې د یو ضرورتمند یو حاجتمند د یو چې کوم سړی ډېر د ده د کسب د محتاج دی هغه سره مرسته کول پکار دی. صحیح. بعض اوقات موږ ګاډي والا روان وي او کس وي هغه سره کرایه نه هغه غریب وي یا هغه سره پیسې چا روکې شوی نه چا جیب والو نو دغه ګاډي والا پکار شي او سړی د ځان سره الله د رضا دپاره هم دغه شان د کښېني. صحیح. ډاکټر له هم کله کله پکار دی چې بغیر د فیس نه هم د الله د رضا دپاره یو مریض وګوري. وکیل له هم پکار دی چې یو ضرورتمند یو حاجتمند یو یتیم یو کونډه چې هغې سره فیس پیسې نشته د الله د رضا دپاره هم د هغه سره یو کیس کول پکار دی. نو هر یو فیلډ والا له په خپل فیلډ کې د خپل کسب په ذریعه باندې د انسانیت ته خیر رسول پکار دی. نو دا به دغه انسان د خپل فیلډ چې کوم انعام د باندې خدای پاک کړی دی خدای پاک دغه انسان نه ډاکټر جوړ کړی دی دغه انسان نه خدای پاک انجینیر جوړ کړی دی د له خدای پاک خپل ګاډی ورکړی دی د له خدای پاک د وکالت هغه فن ورکړی دی نو دا به دغه انسان د خپل فیلډ په ذریعه باندې د انسانیت ښېګړه وي د الله جل شانه دغه نعمت یې شکریه وي. صحیح. چې هر انسان د خپل فیلډ په ذریعه باندې انسانیت ته خیر رسوي نو په معاشره کې به ضرورتمند ته بیا چاته لاس خوځولو ضرورت به بیا نه راځي. صحیح. چې هر یو فیلډ والا کس د خپل فیلډ سره متعلق چې کوم دته ضرورتمند راشي او هغه داسې ضرورتمند وي چې د ده هغه فیس نشي ورکولی نو بعضې کارونه د الله د رضا دپاره هم پکار دی. ډېر کسانو نه دنیا ضرورتونو پوره کول دپاره هغه خپل معاوضه اخیستل پکار دي او بعضې خلکو نه معاوضه دې نیت باندې نه اخیستل پکار چې آخرت کې رب ذوالجلال د هغې معاوضه ماله د آخرت نعمتونو په صورت کې راکړي. صحیح. نو چې کله مونږ خپل کسب خپل روزګار خپل لاس او خپې د خپل فن په ذریعه باندې د مخلوق خدمت شروع کړو نو یاد ساتئ هغه نور چا نه چې مونږ معاوضه اخلو چا نه مونږ تنخواه اخلو چا نه مونږ فیس اخلو چا نه مونږ کرایه اخلو هغه به زموږ دنیا بدل شي خو دغه کس چې دی دا به صرف او صرف د الله رضا دپاره وي نو دې باندې به رب ذوالجلال آخرت کې اجر راکوي. صحیح. هر انسان له د خپل کسب باندې خپل لاس او خپې باندې که نور انسان څه نشي کولی خولې باندې ښه خبره ښه مشوره په دې خو خرچه هم نه راځي. صحیح. دومره خو کم از کم انسان بل انسان سره ښېګړه وکړي چې کله انسان د لاس او خپې نه بل ته خیر رسي نو دغه انسان
خپله جولې به هم د خیر نه خالی کېږي. صحیح. خدای پاک ډېر غیرتي ذات دی، د هغه مخلوق باندې څوک رحم کوي خدای پاک د هغه انسان باندې رحم کوي. حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام بار فرمایي چې ای زما بندګانو رب ذوالجلال فرمایي چې ځمکو والو باندې ته رحم وکړه، ای انسانه ځمکو والو باندې ته رحم وکړه، هغه ذات چې دغه بادشاهي په ځمکو اسمانونو کې ده هغه ذات به تا باندې رحم وکړي. صحیح. نو یو ضرورتمند، یو حاجتمند، یو کمزوری، یو ناپوهه هغه پویول، هغه ته لاره ښودل، د هغې سره خیر ښېګړه، دا حقیقت کې هغه سره هم د هغې نه زیات خپل ځان سره ده. صحیح. ته به هغه باندې رحم وکړې، هغه قادر ذات، خالق ذات، مالک ذات چې هغه فعال لما یرید هر څه کولی شي، هغه ذات به تا سره ښېګړه کوي. صحیح. نو موږ له پکار دی چې موږ خپل کسب، خپل چې کوم فن دی، خپل روزګار دی، خپل چې کوم طریقه کار دی چې هغې باندې رزق ګټو، هغه هم صرف دنیا ګټول دپاره نه جوړول پکار. دا د خدای پاک یو نعمت دی، دا کله کله بغیر د معاوضې نه، بغیر د څه عوض نه، بغیر د څه تمې نه الله د رضا لپاره هم دغه کار کول پکار دی. صحیح. مفتی صاحب که مونږ د نعمتونو طرف ته راځو نو په هغې کې چې کوم دی نو مونږ ذکر وکړو د والدینو چې والدین څومره لوی نعمت دی د الله تعالی له طرفه چې یو انسان ته ورکړي، هغه په دې دنیا کې ژوندي وي او هغه د دې نه څنګه چې کوم دی نو فایده اخیستی شي دغه والدینو نه چې هغه د الله تعالی چې کوم قربت دی هغه ترلاسه کړي، خپله دنیا ځان له اخیسته کړي، آخرت هم ځان له اخیسته کړي. جی بالکل، د الله جل شانه موږ باندې احسان کړی چې انسانانو پیدا کړي جی. نو هغې دپاره ظاهري وسیله، ظاهري دنیا کې چې کومه لاره ده هغه خدای پاک مور او پلار ګرځولي دي. جی. نو ځکه رب ذوالجلال قرآن پاک کې فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک، الله جل شانه خپل ځان ذکر کړو چې زما شکر ادا کا، او بیا واپس وفرمایي خپل مور او پلار شکر ادا کا. نو انسان به د رب ذوالجلال شکر هم وباسي، شکر دی خدای پاکه تا انسان پیدا کړی ما، تا شعور راکړی دی، تا پوهه راکړې ده، تا ماله عقل راکړی، دومره نعمتونه راکړي، په دې باندې به د رب ذوالجلال شکر به هم ادا کوي. ورسره د خپل مور او پلار شکر به هم ادا کوي چې دغه مرتبې ته، دغه عزت ته، دغه شهرت ته، دغه منصب ته، دغه پوسټ ته، دغه نوکرۍ ته چې ته ورسېدې، دغه حیثیت ته چې ورسېدې، دا د مور او پلار ته پسې تربیت هغه اثر دی. مور او پلار ماشومتوب نه ستا تربیت وکړو، ستا خیال وساته. نو ډېر خلک نن مونږ ګورو چې هغه بچي ځوان شي نو هغې د خپل فن ته، خپل کمال ته، خپل شهرت ته، خپل دولت ته کم ورسره سوي هغې ته خپل ځان نسبت کوي چې دا ما ګټلي دي، دا زما خواري ده، دا زما محنت دی، دې دپاره ما ډېر خواری کړي، ما ډېر سبق ویلی، ما ډېر محنت کړی دی. نو هغه ټول نسبت ځان ته وکړي، یاد ساتئ دا شیطاني وسوسه ده. دا د الله جل شانه قانون نه خلاف دغه انسان مور او پلار نه خفه کول او دغه انسان د رب ذوالجلال نه خفه کولو دپاره شیطان دا وسوسه اچي. الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي چې زما شکر ادا کا او د خپل مور او پلار شکر ادا کا. نو انسان له پکار دی چې د الله جل شانه کوم نعمتونه، کوم عزت، شهرت، دولت، کوم د سره سدي په دې باندې به رب ذوالجلال شکر هم ادا کړي، ورسره د مور او پلار به هم شکر ادا کړي. صحیح. که دغه انسان د الله جل شانه شکر ادا کوي او د مور پلار شکر نه ادا کوي نو یاد ساتئ من لم یشکر الناس لم یشکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا د خلکو شکریا ادا نه کړله نو دغه انسان حقیقت کې د رب شکریا هم ادا نه کړله. صحیح. د رب شکریا الله ادا کیږي چې کله دغه انسان د مور او پلار او چا ورسره ښېګړه کړې د هغې شکریا ادا کړي. یاد ساتئ چې د رب ذوالجلال شکریا الله پوره کیږي چې کله ورسره د مور او پلار او چا ورسره احسان کړی، چا ورسره ښېګړه کړې ده، د هغې شکریا هم ادا کړي. رب ذوالجلال هغه شکریا نه قبلوي کوم شکریا چې د مور او پلار ورسره نه وي. د مور او پلار اطاعت، د مور او پلار خبره منل که دا ورسره نه وي نو رب ذوالجلال داسې اطاعت د مونځ او دس د انسان هغه نیک اعمال نه قبلوي. د رب ذوالجلال عبادت هله قبلوي کله ورسره د مور او پلار دعاګانې ورپسې وي، د مور او پلار ښېګړه ورسره وي، د مور او پلار مرسته ورسره وي، د مور او پلار دعاګانې ورپسې وي نو هله دغه انسان بیا کامیاب دی. صحیح. ګرانو کتونکو زمونږ چې کوم دغه ډسکشن دی دا به جاري وي، په دې باندې به خبرې اترې هم جاري ساتو چې مونږ له د الله تعالی شکر څنګه ادا کول پکار دي او بیا په دغه نعمتونو باندې به هم مونږ ذکر کوو، یو به چې کوم دی نو په هغې باندې کوشش کوو چې په هغې باندې بحث وشي او مونږ دغسې څیزونه په ګوته کوو چې هغې کې مونږ د الله تعالی شکر نه ادا کوو، په هغې کې مونږ بېقدري کوو او هغه څیزونه زمونږ نه ضایع کېږي، زمونږ نه وخت هم تېرېږي او بیا دغه شان مونږ چې کوم دی د دې نعمتونو نه فایده نه شو اخیستی. په دې به خبرې اترې جاري ساتو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننۍ موضوع ده زمونږ د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کول او د دغه نعمتونو استعمال په اړه زمونږ بحث جاري دی. مفتی صاحب مونږ خبره کوله
د والدینو حوالې سره چې والدین د الله تعالی څومره لوی نعمت دی چې انسان ته ورکړي، خو که چېرې یو انسان ته الله تعالی والدین ورکړي دي، هغه ژوندي دي په دې دنیا کې، نو دغه والدینو او د دغه نعمت شکر څنګه ادا کول پکار دي؟ د والدینو د نعمت شکریه یو خدا ده چې د الله جل شانه حکم مطابق د والدینو اطاعت وکړي. جی د مور پلار خبره مني، مور پلار زوی ته یا لور ته کومه خبره کوي نو یاد ساته د هغه خبره د هغې اولاد د ګټې دپاره وي. جی ځکه چې د یو لور د یو زوی ټول نه لوی خیرخوا چې د هغه خپل مور و پلار وي. یو مور و پلار هم دا نه غواړي زما زوی ناکامه شي، زما دا لور ناکامه شي، دا نقصاني شي، دا تاواني شي. نو هر یو مور و پلار خپل بچو ته کم نصیحت کوي، کومه خبره کوي، هغه د هغې د خیر ښېګړې دپاره وي. صحیح. او د مور و پلار نه لوی محسن، لوی خیر ښېګړه هغه فکر کوونکی، هغې کوشش کوونکی هېڅوک نشته دی. ټول نه لوی خیر ښېګړه کوونکی هغه مور و پلار دي. نو ځکه د هغې سره خیر ښېګړه بیا د اولاد د طرف نه دا ده چې د هغې خبره ومني، هغې کومه خبره وکړي هغې باندې، اگر چې هغه وخت د انسان زړه نه غواړي. ځکه ځوانۍ کې انسان ډېر خواهشات او ډېر خبرې داسې جاوي زه داسې کومه، او مور و پلار د خپل علم او تجربې د وجې نه هغه ته نصیحت کوي دا کار داسې وکړه. نو هغه خبره د مور و پلار خوښې مطابق منل پکار دی، هغې کې د انسان خیر وي. صحیح. بیا که یو انسان دی، زوی دی، هغه سره مال دولت شته، هغه سره خدای پاک پیسې ورکړي دي، نو هغه د مور پلار یو حق او د هغې خوشحالولو، د هغې قدر یوه طریقه، یوه لاره دا ده چې هغې باندې مور پلار باندې خرچه وکړي. جی که هغې ته د دوایانو ضرورت دی، علاج ضرورت دی، جامه پیزار، خوراک څښاک یا نور چې هغې کومه ضروریات د خپل بچي نه غواړي، نو د مور پلار خیال ساتل پکار دی، هغه پوره کول دا د هغې قدر کول دی. صحیح. دا د انسان یو امتحان دی چې نن دی ځوان دی او مور و پلار شته، نو د ده دا دولت امتحان دی، دا مال امتحان دی، نو دی په دغه امتحان کې ولا الله کامیاب شي، کله دی خپل مال دولت په خپل مور و پلار باندې ولګي. جی سبا به دی هم بوډا کېږي، سبا به د دی اولاد هم ځوانېږي. نو چې نن دی مور و پلار باندې خرچه کوي، مور و پلار قدر کوي، د هغې خیال ساتي، نو سبا به ده ته چې کله دی بوډا شو، بچو ته ضرورت راځي، نو بچي به هم د ده خیال ساتي. صحیح. ځکه مشرانو ویلي چې څه کوې هغه بری به. نو نن چې څوک د مور پلار ادب احترام کې د هغې خیال ساتي، سبا به د هغې اولاد به هم د هغې خیال ساتي. که نن یو زوی د خپل مور پلار سره نیغېږي، سختې خبرې کوي، د هغې خبره نه مني، نو سبا به د ده نه چې کوم پیدا وي هغه به همداسې دقه چل کوي. صحیح. نو د خپل ګټې دپاره، د خپل مستقبل دپاره هم د مور پلار سره خیر ښېګړه کول پکار دي، د هغې قدر کول پکار دي. او قدر یو دا هم ده چې انسان هغې سره کښېني، هغې سره خبرې اترې وکړي. نن سبا نوجوانان موبایلونو کې ډېر مصروف وي، هغې سره د مور پلار دپاره ټایم نه وي، دفتر کې وي، سکول کالج کې وي، چې کله کور ته راشي نو بیا په موبایل کې یا په کمپیوټر کې لیپټاپ کې مصروف وي، مور پلار سره کښېني نه. نو یاد ساتئ دا وخت ورکول دا هم د هغې یو حق دی، دا هم د هغې یو قدر دی. نو د مور پلار له وخت ورکول، هغې سره ناسته پاسه، دا هم د هغې د رضا او د هغې د خوشحالولو، د هغې د دعا غوښتلو یوه لاره ده. صحیح. د مور پلار سره ناسته هم کول پکار دي. مفتي صاحب مونږ کتلي دي اکثر د ډېرو کسانو چې د هغې اولاد دي وي، که چېرې دغه نعمت یو انسان ته الله تعالی ورکړي، هغه ته اولاد ورکړي، نو دغه د اولاد شکر څنګه ویستل پکار دي، د دې تربیت څنګه پکار دی چې مونږ له الله تعالی اولاد راکړي دي، په دې باندې مونږ د الله تعالی شکر څنګه وباسو، او بیا د دغه اولاد چې کوم دی نو تربیت څنګه کول پکار دي؟ د اولاد هم د خدای پاک یو نعمت دی، او دغه نعمت قدر بیا دا دی چې ټول نه اول د الله جل شانه شکریه په خوله باندې، په زړه باندې، د خپل تصور کې، خپل سوچ کې ادا کړي. هغې نه وروستو دا د خدای پاک نعمت وګڼي او د هغې ښه طریقې سره تربیت وکړي. دا ښه تربیت، دینی تربیت او دنیاوي دواړه تربیت، چې هغه دین نه هم ځان پوهې کړي او دنیاوي لحاظ سره تعلیم او دنیاوي لحاظ سره ژوند تېرولو کومه لاره هغه په معاشره کې روانه ده، هغې مطابق هم هغه پوهولو او سبق ته تیارولو، هغه یو ښه پیشې ته، یو ښه مخې ته، یو ښه لارې طرف ته برابرول، دا هم د هغې بچو هغه د نعمت یو قدر دی. که چېرې انسان اولاد پیدا کوي او د هغې دپاره پیسې ګټلو کې لګیا دی خو تربیت ول نه ورکوي، نو دی د الله جل د نعمت قدر ونه کړلو. صحیح. نو تربیت هم ضروري دی. اولاد چې چا له خدای پاک ورکړی دی، نو د اولاد هغه تربیت، دا هم د هغه انسان یو د اولاد د نعمت قدر کول دي چې هغې له ټایم ورکړي، اولاد خیال وساتي، اولاد ته ښه بد وښیي، ځان سره کښېني، ځان ته رانږدې کړي او هغې له چې کوم نامناسب خبره ښکاري په وخت باندې د هغې تربیت وکړي. صحیح. بعضې خلک په وخت باندې تربیت نه کوي، چې کله وخت تیر شي او هغه اولاد بې سره شي، هغه اولاد غلط لاره باندې روان شي، نو بیا اولاد وال ټکولو باندې او سختۍ باندې واپس لارې ته راوستو کوشش کړي، خو بیا اوبو د اړخه تېري. صحیح.
نو بیا ګرانه شي، بیا واپسې د هغې اولاد ګران شي. نو په وخت باندې تربیت شي، دا هم د اولاد د نعمت یو قدر دی. صحیح. مفتي صاحب وختي مونږ د اوبو ذکر وکړو چې اوبه ډېر زیات لوی نعمت دی. مونږ ګورو چې د اوبو استعمال چې کوم دی نو نن سبا معاشره کې ډېر زیات کیږي، بې ځایه چې کوم دی نو مونږ استعمالو. د هغې د وجې چې کوم دی نو که مونږ وګورو زمونږ په دې چاپېرچل په دې سیمه کې اوبه ورځ په ورځ چې کوم دی نو په کویانو کې کمیږي، د ځمکې هغه تل ته روانې دي، په کمېدو طرف ته روانې دي. د هغې استعمال هغسې نه کیږي څنګه چې پکار دی چې مونږ دغه څیز کنټرول کړو. په دې اړه باندې مونږ ته شریعت څه وایي چې د دغه نعمتونو استعمال بیا څنګه کول پکار دي؟ چې د اوبو د الله جل شانه یو لوی نعمت دی. مونږ اول پروګرام کې وایي چې الله جل شانه دا زنده سري جی چا کې چې الله جل شانه حیات او دغه نشونما پیدا کړې ده، هغې په پیدایش کې اوبو له الله جل شانه یو مرکزي اهمیت او مرکزي کردار ورکړی دی. جی نو دغه اوبو د الله جل شانه دومره لوی نعمت دی چې هر یو څیز ته هغې ضرورت دی. نو الله جل شانه دا نعمت هم بیا ډېر پیدا کړی دی. خو د هغې ډېر هرګز دا مقصد نه دی چې مونږ هغه بې دریغه استعمال کړو، جی بې ځایه استعمال وکړو. د اوبو دپاره هم اسلام او نبی علیه صلات والسلام مبارک دین مونږ ته هدایت راکړي دي. نبی علیه صلات والسلام مبارک یو صحابي ولیدو، هغه صحابي لګیا و اودس کولو اور اوبو د ضرورت نه زیات استعمالولې. جی نو نبی علیه صلات والسلام مبارک فرمایل چې ای صحابي دا څه کې؟ دا د حدیثو کتاب دی، مسند امام احمد بن حنبل هغې حدیث پاک په دې کتاب کې دا حدیث پاک را نقل دی. نبی علیه صلات والسلام مبارک فرمایل ای صحابي اوبو کې اسراف مه کوه، اودس چې کوم اوبو استعمالوي زیات اوبو مه استعمالوه. جی نو هغې صحابي تپوس قربان دی اودس کې اوبو استعمالولو کې هم اسراف شته؟ لکه دې کې که زیات اوبو استعمال کړو نو دا هم یو ګناه ده، دا هم یو ښه کار نه دی. دوی ما وفرمایل که چېرې په ته سیند باندې هولې نه ناسته، جی که په سیند باندې اوبو ته ناست دی هلته کې به هم زیات اوبه نه استعمالوي. جی مقصد دا چې اودس دا د انسان د مونځ دپاره ضروري دی، د انسان د بدن د صفایۍ دپاره ضروري دی، طهارت دپاره ضروري دی. خو څومره ضرورت دی هومره به اوبه استعمالو. جی بعضې خلک اودس ته چې کله جومات کې کښېني یا کور کې کښېني نو هغې نلکه ځان ته کولو کړي او لاس وینځي، هغې نه وروسته مخ باندې اوبه اچي، نلکه سپیډ کې کولو کړي چې واپس لاس ولا راوړي نو هغې کې ډېرې اوبه تویې شوي وي. جی نو دا د اوبو ضیاع ده. بعضې خلک نن ژمي موسم دی، یخني ده، هغې ګیزر لګولی وي، هغې ګرم اوبو دپاره اول یخې اوبه هغه توی کړي، جی هغې نه وروسته بیا ګرمې اوبه شروع شي نو هغې باندې هغې هغه اوبه چې دی هغه بیا هغې باندې چارندام شروع کړي. یا بعضې خلک مونږ ګورو چې نیم ګیلاس اوبه وڅښي، نیم چې هغه بیا توی کړي. جی نو دا ټولې اوبه چې دا د اوبو ضیاع ده. چې که چېرې څوک اوبه نیم ګیلاس وڅښو نور نشي څښلی، یخني ده، ژمی دی، نو هغه ته بوټي ته اچول پکار دی. جی هغه یو داسې ځای کې اچول پکار دی چې هغې استعمال وشي. هسې تویول دا اوبو اگر چې نیم وڅښلو نیم تویول د یاد دا هم د اوبو ضیاع ده. نبی علیه صلات والسلام به فرمایي تاسو نه به د الله جل شانه نعمتونو تپوس کوي. جی یو حدیث پاک راځي ابوبکر صدیق صاحب مبارک، عمر فاروق صاحب مبارک او خپله نبی علیه صلات والسلام مبارک دې باندې لوږه راله، یو صحابي له لاړو ابو ایوب انصاري صاحب له، هغې نبي علیه صلات الله مبارک ته اول کجوري کېښودې، بیا غوښه پخه کړه، ترکاري پخه کړه، هغه راوړله نبي صلات الله مبارک ته، اوبه وې یخې. نو نبي علیه صلات والسلام مبارک ته وفرمایل چې تاسو نه به دغې نعمتونو تپوس کېږي. جی نو صحابي وفرمایل قربان موږ دومره تکلیفونو وروسته دا میلاو شو، د هغې به هم سوال کړي، تپوس به کړي. دوی وفرمایل چې او تاسو نه به دغې نعمتونو تپوس کېږي. دا یخې اوبه او دغه تاسو ته چې کوم کجورې او دا خوراک ملاوي د هغې تپوس به هم تاسو نه کېږي. معنی دا چې څومره اوبه مونږ ورځ کې اضافي استعمالو، بې ځایه استعمالو، د هغې حساب کتاب به هم کېږي. جی بعضې خلکو په کورونو کې یا په بازارونو کې سرکاري نلکې جی هغه نلکه خرابه وي، اوبو ترې نه بهیږي، کمې پور پکې شاته نه اوبه را روان دي، مشین لګېدلي سرکاري اوبه نو هغه نالې ته روان وي او خلک د هغې غم نه کوي، هسې سرکاري اوبه دي. جی نو یاد ساتئ چې چا په انډر کې وو، چا په حساب کتاب کې وو، چا پسې هغه کنیکشن لګېدلی دی، نو هغه خلکو نه به د هغې اوبو تپوس هم کېږي چې کوم نلکه خرابه ده یا هغه پایپ سوری شوی دی، هغې کې اوبه ضایع کېږي، د هغې تپوس به هم کېږي. صحیح. که یو کور کې نلکه خرابه ده، قطره قطره ته نه اوبه بهیږي او اوبه ضایع کېږي، د هغې کور مالک نه به د هغې حساب کتاب کېږي. جی نو موږ له پکار دي چې دا اوبه د الله جل شانه دومره لوی نعمت دی چې الله جل شانه هر یو څیز کې دی له یو مرکزي کردار ورکړی، دا اوبه صحیح استعمال وکړو. صحیح. بعضې خلک چې کله غسل کوي نو غسل کې هغې ډېر زیاتې اوبه استعمالي، اوړی راشي هغې کې چې کله لامبي نو ډېر زیاتې اوبه استعمالي. یاد ساتئ چې دا اوبو د استعمال دپاره اسلام یو پوره طریقه کار بیان کړی دی. نبي علیه صلات والسلام مبارک به چې کله اودس کولو چارندام فرمایله نو علما کرامو لیکلي، محدثین لیکلي تقریبا هغې مبارک به تقریبا 1 لیټر اوبو باندې به تقریبا هغې مبارک چارندام کولو. جی چې کله غسل به کولو
نو غسل دپاره علما کرامو چې کوم پخوانی عربی مقدار احادیثو کې راغلی دی هغې د نن زمانې اعتبار سره تقریبا 4 لیټر اوبه یاد کړي دي. جی نو چې کله انسان غسل کوي نو اوبه به دومره استعمالي څومره د هغې ضرورت دی. صحیح. اوس دا ژمي موسم دی، ژمي موسم کې انسان صرف د هفته پس یا څلور ورځې پس یا 3 ورځې پس لامبي، نو صرف ځان د نظافت دپاره طهارت دپاره هغې دپاره لامبي، نو کمې اوبه استعمالي. خو چې کله اوړي راشي نو اوړي کې بعضې خلک بیا اوبو ته فوارې ته یا ټینکۍ ته ولاړي یا پیپ ځان ته لګولي او انتهایی زیاتې اوبه استعمالي. نو یاد ساتئ چې اوبو استعمال کې نبي علیه صلات والسلام مبارک قانون بیان کړی، طریقه بیان کړې ده چې څومره ضرورت دی عمره چې د هغه اوبو استعمالول پکار دي. که څوک زیاتې اوبو استعمالي، حد نه زیاتې د هغې ضرورت نشته، حاجت نشته، زیاتې اوبو استعمالي، نو هغه انسان به د هغې اوبو حساب کتاب ورکوي. صحیح. نو الله جل شانه دا نعمت موږ له راکړی دی، خو هغې نعمت استعمال به موږ طریقې سره کوو. که یخې اوبه دي او ګرمې اوبه استعمالوي نو ځان ته ښکته ورته لوښي کېږدي، هغې یخې اوبه چې کومه د ګیزه د ګرمې اوبو نه مخکې راځي هغه یخې اوبه ځان سره جمع کړي، بل څه طریقې باندې هغه استعمال کړي. صحیح. مفتی صاحب تاسو خو چې کله د غسل خبره وکړه، د اودس چارهدام خبره وکړه، په دې کې چې کوم دی نو انسان دغه اوبه چې کوم دی ضایع کېږي هغه کنټرول کولی شي دغه اوبه ضایع کېدو نه. خو موږ وګورو نو بل خوا که موږ په کورونو کې اکثر وګورو نن سبا پاخه کورونه دي، فرشونه دي، زنانه پیپ لګولي او دغه فرشونه وینځي، پای کې اوبه ډېرې زیاتې چې کوم دی نو ضایع کېږي. دې نه علاوه که موږ بهر وګورو نو دا سروس سټیشنې جوړې شوي دي کوم ځای کې چې دا ګاډي لمي، پای کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي. بالکل دا سروس سټیشنو کې او کور انځلو کې نو څومره چې د ګاډي ضرورت دی، حاجت دی، ګاډي صفا کېږي نه هغې نه بغیر عمره اوبو استعمالول اسلام اجازت ورکوي. جی. خو څومره کم استعمالوي شي عمره ښه خبره ده. صحیح. که انسان ځان ته بالټي کې اوبه واخلي او پای کې کپړه واخلي او ګاډي باندې لمده کپړه واخلي او بیا آخر کې لږې شانتې اوبه واړي، نو څومره کمې اوبه استعمالولی شي عمره ښه ده. خو موږ ګورو چې اکثر چې دغه چې کوم سروس سټیشن والے هغې پریشر کې پیپ لګولي او په هغې کې ډېر ټایم کې هغې هغه ګاډي صفا کوي. نو یاد ساتئ چې ضرورت نه زیات چې کله هغه ضرورت ختم شو هغې نه زیات اوبه څوک هم استعمالي هغه به د هغې حساب کتاب ورکوي. صحیح. نو اوبه یو خدای پاک ډېر لوی نعمت دی، موږ له خدای پاک راکړی دی. موږ ته پکار دي چې موږ اوبه داسې استعمال کړو چې زموږ راتلونکي نسل ته هم دغه نعمت پاتې شي. صحیح. دا نه چې موږ دومره بې دریغه استعمال وکړو چې راتلونکي وخت کې بیا اوبو باندې جنګونه وي، اوبو باندې هغه خلکو ملکونو په منځ کې جنګونه راشي. یاد ساتئ چې موږ چې کله کور کې اوبه استعمالو، چونکې موږ ته اوبه ډېر په اسانتۍ سره ملاوي، یو بټن ووهو اوبه موږ ته راوځي په اسانه باندې، موږ ته دغې اوبو قدر نشته. چې کله انسان داسې ملک ته لاړ شي، داسې علاقې ته لاړ شي چې هلته اوبه په پیسو ملاویږي، جی، هلته کې انسان ته بیا د اوبو قدر وځي، د خوږو اوبو قدر وځي. صحیح. چې هلته کې 1 لیټر اوبه چې 50 روپۍ او 60 روپۍ باندې 1 لیټر اوبه ملاویږي، نو انسان بیا په ډېر طریقې سره اوبه استعمالي. موږ د الله جل دا نعمت ډېر راکړی دی، نو موږ سره د هغې قدر نشته. په یاد ساتئ قدر چې کله موږ د حد نه زیات استعمالو، چې څومره اجازت دی هغې نه زیات استعمالو، د هغې حساب کتاب بیا ورکړو. مفتي صاحب په کورونو کې هم اله دغه زنانو له زمونږ چې کوم دی نو قدر وشي، کله چې موټر خرابي یا بجلي ني ډېر زیات لوډ شیډینګ یو چې کله په لوټه باندې اوبه روباسي نو بیا پته لګي چې دغه اوبه څومره چې کوم دی په ګرانه راځي. د دې نه علاوه مفتي صاحب که موږ وګورو ماحول، الله تعالی موږ ته چې کوم دی نو ډېره ښکلې دنیا راکړې ده، مختلف موسمونه یې راکړي، بیا سپیشلی په پاکستان کې ډېر ښکلي موسمونه دي، ډېرې ښکلې علاقې دي. مونږ اکثر ګورو چې مونږ د پېښور خلک اکثر یا د نور علاقو خلک چې کله چکر دپاره ځي، سیل لپاره ځي، نو دغه غرونو طرف ته ځي، سیندونو طرف ته ځي، هلته چې کوم دی نو ډېر زیات ځنګلونه هم وي، ونې لګېدلي، هغه زموږ ته صفا ماحول راکوي. خو دغه ونو کټایي روانه ده دغه ځای کې، اکثر مونږ ګورو چې خلک ونې کټ کوي، د هغې نه علاوه دغه د غرونو کټایي روانه ده، ګندونه خلک سیندونو ته اړوي، دغه ماحول چې کوم مونږ ګنده کوو، آیا دا هم مونږ د الله تعالی د نعمتونو چې کوم دی نو قدر نه کوو؟ بالکل د انسان د ژوند دپاره او د صحت دپاره دغه صفا سوتره آب و هوا ډېره ضروري ده. اکسیجن نه بغیر انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. صحیح. اکسیجن نه بغیر انسان مري، او دغه اکسیجن هر انسان ته ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی، هر جاندار ته دغه ضرورت دی. نو الله جل شانه پیدا کړی هم ډېر دی. جی. او موږ ته دغه ساینس او جدید ساینس دا وایي چې دغه اکسیجن چې دا د بوټو نه راوځي، ورځې دا بوټي چې دی اکسیجن خارجي، شپې کاربن ډای اکساید خارجي. جی. نو دا بوټي چې دی دا د الله جل شانه دغه اکسیجن دپاره یوه لاره جوړه کړې ده. نو موږ ته چې کوم نعمتونه راکړي دي هغې په باره کې رب ذوالجلال فرمایي چې تاسو سره ما بکم من نعمت فمن الله، تاسو سره چې کوم نعمتونه دا د رب ذوالجلال د طرف نه دي. نو بیا د هغې نعمتونو قدر کول هم الله جل شانه حکم کړی دی.
نو چې دغه اکسیجن موږ ته ملاویږي نو دا زموږ ذمهواري ده چې موږ له خدای پاک کوم نعمت راکړی موږ خپل راتلونکي نسل ته هم هغه نعمت ورکړو. جی دغه بوټو نه اکسیجن راوځي نو موږ دا پکار دی چې که چېرې یو ځای کې څوک د خپل ضرورت دپاره بوټي وخي هغه ته ضرورت هغه ته حاجت خو بل بوټي د ورسره وکړي. جی نو اوس موږ ګورو زموږ ګورنمنټ هم بلین ټریو منصوبه جوړه کړه هغې دا بوټي لګول دا د راتلونکي نسل دپاره ضروري دی. جی دا د مور او پلار ذمهداري ده چې دوی د خپل مور او پلار موږ ته مشرانو چې د هغه یو پاک انوایرمنټ پاک ماحول پرېښو نو موږ هم راتلونکي اولاد دپاره یو ښایسته ماحول او ښایسته آب و هوا پرېږدو. جی که چېرې کوم یو کس د خپل ونې وخي موږ خو ښار کې پاتې کېږو کوم خلک چې کله کې پاتې کېږي نو څوک چې ونې وخي او بیا هغې په ځای باندې هغې سره ځای شته او بل ونه نه کري نو دغه خلک د دغه راتلونکي نسل هغه حق وخي. جی نو دې له پکار چې کوم ځای ورسره خالي دی نو هلته کې بوټي وکري. حدیث پاک راغلی دی نبي علیه صلات وسلام به موږ ته ښودلي چې څوک چې د یو بوټي وکري او د هغې نه یو انسان یا ځناور میوه وخوري دانه وخوري هغې نه فایده حاصله کړي دغه لګونکي ته الله رسول د صدقې اجر او ثواب ورکړي. صحیح. څوک چې بوټي کري هغې نه چاته فایده ملاوي چاته ګټه ملاویږي هغې الله رسول لګونکي ته اجر او ثواب ورکوي. دا بوټي هسې نه دی چې انسان وکري او بس د هغې څه اجر و ثواب نشته. دغې بوټي کرلو اجر و ثواب دی چې انسانیت ته خلکو ته مخلوق ته فایده رسي نو هر هغه عمل چې هغه مخلوق ته فایده رسي هغې باندې الله اجر و ثواب ورکوي. صحیح. نو دغه بوټي کرل د انوایرمنټ دپاره ضروري دی راتلونکي نسل دپاره ضروري دی. دا په موږ باندې د راتلونکي نسل یو قرض دی. صحیح. دا موږ خلاصو موږ د ماحول څنګه ملو شو که موږ هغه ښه کولی نشو خرابو به هم نه. صحیح. نو دغه بوټي کرل چې دا د راتلونکي نسل یو حق دی دا پوره کول پکار دی. صحیح. ګرانو کتونکو مونږ به دغه خپله موضوع باندې دغه بحث جاري ساتو چې د الله تعالی نعمتونه مونږ ته کم راکړي د دې به خیال څنګه ساتو د دې به قدر څنګه کوو او که چېرې مونږ د دې قدر ونه کړو نو مونږ څومره چې کوم دی نو د الله تعالی نافرماني کوو. په دې به دا خبرې اترې جاري ساتو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلنې نن پروګرام زموږ چې کومه موضوع ده هغه ده د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کول مونږ له څنګه پکار دی مونږ به شکر څنګه ادا کوو په دې باندې خبرې اترې کوو. مفتي صاحب هم سره پروګرام کې موجود دی. تاسو هم که څه کوېسچن تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شي. مفتي صاحب بریک نه وړاندې مونږ خبره کوله په هغه حوالې سره د الله تعالی د نعمتونو حوالې سره چې مونږ د دې قدر نه کوو. د اوبو ذکر وشو د ماحول ذکر وشو د رزق که مونږ وګورو چې الله تعالی مونږ ته کم رزق راکوي دا ډېر زیات لوی نعمت دی. ځکه چې انسان لا ژوندي ساتلو لپاره د اوبو سره سره څنګه د رزق هم ډېر زیات ضروري دی او پای باندې ډېر زیات محنت کیږي. کله چې موږ دغه غنم تیارو نو پای باندې پوره یو کال لګي. کال پس چې کوم دی نو موږ ته غنم راځي بیا داسې نور سبزیانې فروټ موږ کتلي دي چې په ډېر ځایونو کې دغه رزق ضایع کیږي اکثر. دا چې کوم دی نو څومره لویه ګناه ده او د دې حفاظت کول به موږ څنګه کوو دغه رزق به د ضایع کولو نه موږ څنګه بچ کوو. جی اسلام د رزق په باره کې هم دغه تعلیمات ورکړي دي چې رزق به هم انسان قدر کی او قدر دا دی چې انسان هغه پوره استعمال کی. انسان څومره خوراک کولی شي عمره ترکاري ځان ته لوښي کې واچي اور لوښي صفا کول دغې فضیلت راغلی دی چې لوښي صفا کول پکار دی. نو صفا کول په ضمن کې مراد دا دی چې انسان دومره ځان ته واچي هغه دی ختمولی شي. صحیح. که لوښي کې انسان نه ترکاري پاتې شي هغه بیا ضایع کېږي هغه بیا نالې ته ځي نو هغه د انسان د خوراک نه ووته ځناور د خوراک نه هم ووته. جی. نو دا د رزق بېادبي ده بې حرمتي ده دا د رزق ناقدري ده بې قدري ده. دې سره رزق کې بیا کمې راځي. جی. نو چې کله انسان خوراک کوي نو ځان ته ترکاري دومره واچي څومره هغه ختمولی شي. اور چې کله بیا مونږ ګورو ودونه کېږي ودونو کې هم داسې سیسټم وي چې دغه خلک ودونو ته لاړ شي نو هوښیار خلک خو اکه کار کوي څنګه په خپل کور کې کوي. جی. کور کې دومره ترکاري ځان ته واچي څومره خوړي شي او هغې نه وروستو بیا هغه ډېر لویه فایده دا شي چې هغه لوښي هلته صفا شي. چې لوښي ترکارۍ کې صفا شو خوراک کې صفا شو نو بیا انځلو کې هم هغې باندې ډېر اوبه نه راځي. جی. انځلو خرچه هم باندې د اوبو نه کېږي صابون خرچه هم په هغې باندې ډېره نه راځي. نو دغه طریقه بیا ودونو کې هم پکار ده. ودونو ته څوک لاړ شي نو ودونو سیزن را روان دی ودونو دې وخت کې هم شروع دي نو دغه ودونو کې هم زموږ د اورېدونکو کتونکو ته پکار دی چې ځان ته دومره ترکاري واچي څومره هغې خوړی شي. صحیح. ځکه چې کله بیا
لوښي کې ترکاري پاتې شي پلیټ کې ترکاري پاتې شي نو هغه بیا شادي حال والا هم هغه غورځوي صحیح نو دا بیا رزق د انسان د خوراک نه وځي د رزق بې حرمتي ده دغه رزق چې دی ناقدري ده دې سره دغه خلک چې چا دغه پروګرام کړی د هغې غاړه هم بندېږي او چا سوایي ترکاري واچوله د هغې غاړه هم بندېږي صحیح نو دغه پکار دی چې که چېرې شادي حال والو ته ترکاري اضافي پاتې شي نو کوشش دا کول پکار چې هغه صفا طریقې سره ځان سره وساتي او زموږ په کلي علاقه معاشره کې ډېر غریبانان داسې شته چې هغې سره د ترکارۍ او د دغې خوراک څښاک کمې وي ضرورت وي ورته نو هلته کې صفا سوتره طریقې سره هغې ته رسول پکار دی صحیح مفتی صاحب دې نه علاوه که موږ وګورو په کرک کې چې کوم دی نو یو پیښه رامخې ته شوې ده چې هلته کې مندر چې کوم دی نو هغه وران کړی شوی دی اسلام یو مکمل دین دی هغې کې چې کوم دی نو د نور مذهبونو لپاره د عزت په نظر کتلی کېږي دغه پیښه چې کومه راغلې په دې اړه باندې موږ ته شریعت څه وایي چې موږ د دغه نور مذهبونو چې کوم عبادت ځایونه یې دې خیال څومره که ساتل پکار دي جی اسلام نه زیات سلامتیا یو ځای کې هم نشته دی جی اسلام معنا د بل له سلامتیا ورکول اسلام په خپل ټکي په خپل معنا کې دا منونکو ته ښیي چې ته به بل له امن ورکې بل له به سلامتي ورکې نو که څوک عوام را پاسي او دغه شانته حرکتونه کې یاد ساتي دا دین نه خلاف خبره ده جی ټول نه اول خدا که یو غلطي کیږي یو غلط کار کیږي نو اسلام د هر یو انسان دپاره یو ذمہداري ایښې ده عام خلکو دا ذمہداري ده چې دوی په خپل لاس باندې یو غلط کار باندې کوي جی نو عام خلکو کار دی که کوم ځای کې غلط کار کیږي نو دوی به هغه ادارې هغه طریقه کار به فالو کوي چې کوم طریقه کار د هغې غلط کار دپاره مقرر شوی ده جی خپل لاس باندې سزا ورکول خپل لاس باندې یو اقدام یو کار کول دې خبرې اسلام اجازت نه ورکوي صحیح نو زموږ ذمہداري دا ده که معاشره کې زموږ نه غیر چاپېر که خپل مسلمان هم یو غلط کار کوي نو موږ به د هغې غلطۍ چې کوم طریقه کار دی هغې غلطۍ اصلاح به هغې طریقه کار مطابق کوو صحیح که هر انسان خپل لاس باندې دی وي چې زه به دا کار سم کړمه نو یاد ساته یو ځای کې به سم کړي خو بل ځای کې به ترنه خراب شي صحیح یو ځای کې به ګټه کړي بل ځای کې به د هغې نه لوی تاوان وکړي نو ځکه اسلام د هر انسان دپاره خپله ذمہوارۍ ایښې دي نو اسلام دې خبرې اجازت عوام له نه ورکړي دی راپاسي دی په خپل لاس باندې یو اقدام کوي صحیح نو مندر خو د هندوانو وي دا د اقلیتونه دي چې اسلام دغه اقلیتونو له د عام مسلمان سره برابر حقوق ورکړي دي صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې یو صحابي نه یو غیر مسلم قتل شوی و حدیث پاک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه صحابي د هغه غیر مسلم په قصاص کې قتل کو دای په سزا کې قتل کو نو اسلام خو د غیر مسلم له هم هغه حقوق ورکړي چې کوم یو عام مسلمان له ورکړي صحیح نو خپل لاس باندې اقدام کول د اسلام بالکل اجازت نه ورکړي خصوصا بیا چې کله اقلیتونو خبره راشي اقلیتونو کې بیا ډېر احتیاط ځکه هم پکار دی چې د اسلام دشمنان دغه شانته واقعات د اسلام خلاف استعمالي صحیح د ملک خلاف استعمالي دا به یو څو کسان را لګېدلي هغوی به دغه کمکلتیا کړې وي هغوی د وجه نه په انټرنیشنل میډیا باندې او د اسلام دشمنان خلک هغوی له به غلط رنګ ورکوي جی هغوی به دا وي ګویا کې هر ځای کې په مسلمانان چې دی هغه په اقلیتونو باندې ظلمونه کوي کني زموږ مردان کې زموږ کور سره نږدې هندوان پاتې کېږي نور په زموږ ملک کې مختلف علاقو کې هندوان پاتې کېږي هغوی باندې ظلم نه کېږي د یو ځای کې یو کس راولګېده دوه کسان یو څو کسان ظلم وکړو د هغې هرګز دا مطلب نه دی چې هر ځای کې کېږي اسلام اقلیتونو له هم تحفظ ورکوي عام انسان له هم تحفظ ورکوي مسلمان له هم ورکوي موږ له خپل لاس باندې چاله سزا نه ورکول پکار اول خو چې دا د چې غلط کار کیږي د هغې رپورټ به متعلقه ادارو ته پکار دی هغوی به بیا هغې باندې ایکشن کوي خپل لاس باندې ایکشن نه دی پکار صحیح مفتی صاحب د وخت په اهمیت باندې به هم خبره کوو چې دا وخت څومره اهمیت دی او دا څومره لوی نعمت دی د نوي کال آغاز دی مې چې په دې باندې هم لږه خبره وکړي او په اخره کې مونږ د دغه د نوي کال په آغاز باندې که چېرې دعا وغواړو چې یار مونږ الله تعالی په دې راتلونکي کال کې هغه کار زموږ نه والي کوم چې د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره نو چې لږ په دې باندې خبرو وکړو په اخره کې دعا هم وکړو جی بالکل زموږ د چې کوم شمسي حساب کتاب دی نور په حساب کتاب چې کوم کال دی هغه بدل شو یو قمري حساب کتاب دی هغه په محرم کې بدلیږي یو شمسي دی هغه په دغه جنوري کې بدلیږي نو یاد ساتئ چې دا دواړه د اسلام نه بهر نه دي جی که نور حساب کتاب دی که سپوږمۍ حساب کتاب دی دواړو سره اسلامي عبادت تړلي دي د نور په حساب باندې ورځ کې 5 منځونه چې دی هغه تړلي شوي دي دا مونږ به منځونه په دغه نور په حساب کتاب باندې کوو او سپوږمۍ سره زموږ روژه تړل شوی دی زموږ حج تړلی شوی دی دغه عبادت چې دی هغه سپوږمۍ سره تړل شوي دي نو بعض علماو دې خبرې وضاحت کړی دی چې دغه انګریزي او اسلامي تقسیم دا ټیک نه دی که نور دی هغه د خدای پاک مخلوق دی خدای پاک پیدا کړی دی په هغې باندې کوم حساب کتاب تړلی دی هغه هم اسلام کې دننه دی او دغه شان سپوږمۍ باندې کوم
हिसाब किताब तड़ले दे दा हम इस्लाम के दरन न दे अल्लाह जल्ल शानो कुरान पाक सूरह रहमान के फरमाई च अल्लाह जल्ल शानो नौरस पग में पैदा करी हिसाब किताब द पारा जी नो दा दोना हिसाब किताब सूरह रहमान के कुरान के रब जुल जलाल दा द हिसाब किताब द पारा पैदा करी दी देखिए अंग्रेज़ी और इस्लामी तकसीम दा टिकने दा दोना द इस्लाम दी इस्लाम से दे खबर इजाज़त वर्की छे इंसान पर बाज़ इबादत पता के सर तड़ल शुवी दी सही और ब्याह शिकम खबर द मुबारकबाद द याद साथे इस्लाम द खुशहाल मज़हब दे इस्लाम द हर यो ख़कार इजाज़त वर्की खो तरीक़े ख पकार द सही तरीक़े दास न द पकार छे आगा द इस्लाम न खिलाफ ही खुशहाले पर तरीका के दा से कारू न उची चागा द इस्लाम न खिलाफ ही आगा टिक न दी और को नूर इंसान बुल इंसान ता दुआ पर नियत बांधे यो मैसेज की यो मुबारकबादी वर की चरातलुन की काल द मुबारक शाह माना दा ता द पारा दे बरकती शी जी नो दा दुआ द मुसलमान ता दुआ हर वक्त कोल पकार दी पदे मौका बांधे हम सही दा रब जुल जलाल जम दगा दुआ दा चे बारी ताला काल बदल शो जी जी और खुदे दियो की जम हाल हम बदल शी सही तेर से कम जोन तेर शो पागे की मुले पका दा इसम रातलुन के हाल हम बदल शी सही मुफ्ती साहब द प्रोग्राम टाइम ډیر زیات کم دی موږ یک اخره کې دعا وغواړو او موږ د پروګرام کلوزینګ وکړو बिल्कुल आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब जुल जलाला मखलूक खुदा खिदमत द पारा खल्क़ द इस्लाह द पारा मुंगा कम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल बयान को कम खबर उकड़े पखबल अजीम बारगाह कबूल मंजूर के दमुंग रुनु दा जंग खैंद होता और दुन को ता कतुन को ता बारी तारा पदे खबर बाने अमल को तौफीक नसीब के बाई तारा 2020 ख़त्म शो 2021 शुरू शो बाई ताला 13 काल के पतेर जुन के मुन असक में ज़्यादा कोता है गुनाहुना सगीरा कबीरा ज़ाहिर पोशीदा शुवी दी बाई ताला गए टूल गुनाहुन माने आफ़े कलम राका के बाई ताला रातलुन के काल के बाई ताला मुत ढेर खैर और खुशहाली नसीब के बाई ताला कोरोना के 2020 13 शो बाई ताला रातलुन के काल के 2021 की मुंगा कोरोना वबा नखलास के टोल नड़े के टोल आलम के टोल दुनिया के कम कम से के बायतारा बीमारान थी टोल से शफाए कामिला आजिला नसीब के बायतारा सो पर मुश्किलात की सो पर तकलीफ़ों की दी बायतारा टोल मुसलमानान टोल इंसानान द मुश्किलात तकलीफ़ नखलास के मुंग टोल मान खल रहमतुना बरकतुना नाजिल के बायतारा दऊं पर कुरून की मखैन दी बायतारा लुरियान दी दगी रिश्ते निश्ता खैस्ता रिश्ते होते नसीब के वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान आमीन ډیر زیات مننه مفتی صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه عدنان صاحب مونږ ته د وخت کولو ګراوند کتونکو دا د نن ورځې پروګرام چې په کوم کې مونږه بحث وکړو د الله تعالی د نعمتونو حوالې سره چې مونږ لا دغه نعمتونو قدر څنګه پکار دی په دې باندې الله تعالی شکر څنګه ادا کول پکار دی او کچری مونږه په دغه نعمتونو باندې د الله تعالی شکر وکړو صحیح استعمال وکړو نو د الله تعالی او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم دین قربت مونږ ترلاسه کولی شو د پروګرام وخت سره ترسي اجازه غواړو د الله په امان